अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو साल पंजा कतले से دا ओरिजिनल साल पंजा دا مغلظ وی مولد د منی ده یعنی کې منی مواد پیداوار کې بیولایي ته استعمالي کې سره اوټنګن مغز جیفل موچرس موسلی سفید لونگ تخم ریحان بیمن سرخ سفید سنگاڑا خشک اجوین دیسی دا بیمن سفید دا دیسی دا شکاکل مصری خشخاش سالب دانا زنجبیل یعنی کہ خشک ادرک اسگن ناگوری اور مالکنگنی ستاور کنجد سفید کنجد سیاہ تخم پیاز اور الائچی خورد اور تخم کونچ دا قطره سمندر سوک لاجونتی اور سالب مصری دا ټول شیزونه سیدی شل ګرام تاسو واخلی اور بیا پاوډر کوي پاوډر کېدو نه بعد دیوړو غونې پاوډر کوي ټول دیوړو په شان دي ښه بالکل دیوړو په شان دي بیا دا نه بعد دا کم مقدار کې مو ته خود موږ زیات مقدار کې جوړو دا تاسو خپل ځان ته جوړولای شئ نو بیا به دا نه بعد 100 ګرام پکې بورا واچوي دا پاوډر کې دیوړو په شان دي بیا به چان کوي نیمه کاچوغه سهار او ماښام یو ګلاس شودو سره په نهاره باندې یعنی که دا مکمل نقصه دا کتلی شي ښه دا اجزا پاک او داسې اجزا باخلي که د الله رضا دا طبیعي خپله یعنې کې جوړ کوي نو دا هغه کسان چې بې اولادي لري جریان وي او هغه نه باصرت انزال وي د مني موادو پیداوار کم وي د هډوکو ضعیفي وي ویټامین ډي کمی وي څومره کسان یا نوي راتلونکي ورځو کې څوک ودونه کوي هغه کسان یعنې کې دا استعمالوی شي دا ضرر نه لري دا بالکل نیچرل طبیعي بوټي دي اور الحمدلله یعنی که دا که تاسو ته ګټه ونه کړي تاوان نیم فیصد هم نه کوي او د ما کوشش وي داسې اجزا داسې بوټي تاسو ته وښیم چې تاسو هغې نه ګټه واخلئ او موږ ته دعا وکړئ بل هغه ورنه چې ضعیفي احساسوي دغسې غواړي چې داسې شی وخورم چې ما هډوکي ته طاقت ورکوي نو دا څومره بوټي چې ما وښودل دا ټول د مني موادو پیداوار کوي او هډوکو ته طاقت تقویه ورکوي تاسو جسم قوت مدافعه زیاتوي دې نه علاوه تاسو سپرم چې کوم نان اکټیو دي هغه اکټیو کوي یعنی که زوندي یعنی که دا زیاتوي اور دې نه بعد سپرم مقدار زیاتوي د سپرم چې کوم سپیډ ده هغه برابروي هغه تیزوي اور دې نه علاوه ډېر داسې ملګري دي چې پریشانوي او کم عمر وي چې 150 کلو نه لاندې 15 نه لاندې هغه کسان چې دا استعمال کوي دعا به کوي که د الله رضا داسې پاک او اوریجنل شی به پیدا کوئ پنساریانو سره موجود وي چې هر یو ته ورغللی نو یو کال نه زوړ بوټی نه که د الله رضا بس دا سهار ماښام دونه درې میاشتو پورې استعمال کوي بادي شیزونه اور دې نه بعد چې دا تروش شي نو پکې ځان ساتئ